رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په بنیاد باندې یو حدیث دی او داغه متعلق لکتا سو پویول غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دنیا ته سره لېږلې شوی د حضور پاک د دنیا د راتلو مقصد څه دی؟ دکه یو سړی چې ته لاړ شي چاته وي رورې تا خو ما نه تپوس ونه کړه چې د څه راغلی زما څه مقصد دی؟ زه خو ډوډۍ له نه یم راغلی، زه خو چای له نه یم راغلی. نو تپوس ته کوي چې واقعي ته ما ته ووایه چې ستا څه مقصد دی. دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته دې له نه دی راغلی چې د خلکو نه خیراتونه وغواړي او د خلکو نه پیسې وخوري. الحمدلله صدقه او خیراتونه په پیغمبر څه کې چې د هغه په آل او د هغه په مریانو باندې بند او بار بار اعلان کې قل ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. وی تاسو نه زه ګورې پیسې نه غواړم، تاسو نه مال او دولت نه غواړم، زما اجر په الله دی. نو سله پیغمبر راغلی دی. نو یو څو مقاصد دی او په دې حدیث کې یو مقصد ذکر کوي لأتمم مکارم الاخلاق چې خلقو ته ښه خویونه وښیم او یوازې ښودل نه چې خلق پې پوه کم او د خلقو خشته خویونه پوره کم، پوره برابر ښکلي خویونه خلقو ته وښیم. زمانو پیغمبر مبارک زمونږ د انګریزي خوانان وی پلان کې زما آیډیل دی. دوی دا وی یعنی زه که ځان جوړول غواړم د هغه په شان به جوړو. پلان کې ډم زما آیډیل دی. خلک وی د هغه ډم نقش زما خوښ دی، د هغه جامه مې خوښه ده، د هغه کردار مې خوښ دی. څوک وی مشرف به وی پرویز مشرف وی کمال اتاتورک زما آیډیل دی. یعنی هغه چې څه کړي دي ته هم چې هغه څه وکړم. او مونږ څه وایو؟ الله څه وایي؟ الله وایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. ستاسو آیډیل رسول الله مبارک دی. ستاسو نقشه که جوړوی د پیغمبر مبارک جوړه کې، جامه د هغه په شان کې، وجود د هغه په شان کې، ګرځېدل د هغه په شان کې، لباس د هغه په شان کې، یو بل سره ملاوېدل د هغه په شان کې، یو بل سره خبرې د هغه په شان کې، ښځې سره بچو سره چې هغه څنګه ژوند تېر کړی دی هغسې تېر کې، د پیغمبر نقشه خپله کې او د پیغمبر مبارک چې کم اخلاق و اق خپل کې. انک لعلی خلق عظیم. اللہ سورت قمر کے آیت تے کہ ستا خوین خلق او عظیم اعلا خوین تعالی مادر کری. نو چې پیغمبر مبارک لکم اللہ خوین ورکری دی اقا زمون نقشه دا چې مسلمانی مسلمان نو دا پیغمبر جبه بیم خوخی نور خبری خورستو پریدوا مونږ یو پختانه خو لیکن جبه به د پیغمبر خو خبرې به په دې پښتو کې کوو. دا جبې څه دپاره دي؟ دا دې دپاره دي چې د یو بل پېژنګلو پې کېږي. دا قومیت څه دپاره دی؟ جعلناکم شعوبا وقبایل لتعارفو. تاسو وړې قبیلې او غټې قبیلې دې دپاره کړئ چې په یو بل پېژنئ چې زه پښتون یم او دا پنجابي دی، بس دومره پېژنګلو پې راځي. او بیا په پښتنو کې دا محمد زی دی او دا یوسف زی دی او دا بادر خیل دی او دا عیسی زی دی او دا قطمن خیل دی او دا معروف خیل دی چې صرف ستا په جنګلو پې راځي لکه کوم ځای اوسېږې. زه په پښتنو کې اوسېږم، پښتونخوا کې اوسېږم، بیا قوم دی څه دی، فلان کې دی، کلی دی څه دی، بیا تورنګزی دی، بیا هغې کې دا دی دا دی دا دی دا دی. دا صرف د پېژنګلو دپاره دي. نور که خوښی په جنت کې به عربي ګوره د پیغمبر ژبه دونه د الله خوښه ده د رسول الله مبارک. حالانکه د پیغمبر علیه السلام نه مخکې د نورو پیغمبرانو ژبې هم تېرې شوي دي. عبراني هم تېره شوې ده، د یهودیانو ژبه وه، سوریاني هم تېره شوې ده، د عیسایانو ژبه وه او نورې د دنیا ژبې. دا ژبې خو چې یو بل سره خلک اختلاط راځي، یو بل سره ګډوډېږي، ژبې جوړېږي. دا خو یو بل سره چې ګډ ورشي نو ژبه جوړه شي. لیکن په جنت کې د موسی علیه السلام د قوم،
په جنت کې د عیسی علیه السلام د قوم د یو جبه نشته او که جبه په جنت کې د رسول الله مبارک جبه ده. یعنی پیغمبر مبارک چې په کومه جبه کې خدای را لېږلی دی دا هم نه ده چې دا جبه د حضور پاک نه پیدا شوې ده، دا د مخکې نه را روانه وه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي احب العرب لسلاسل، عربو سره د درې وجو نه مینه وکړئ. یو دا لأدنی عربیون، دا زما قوم دی، زمزه عربیم دیم عرب دی، مینه ورسره وکړئ. عربیت د هغې پهچان دی. ګورئ عربیت د هغې پهچان دی، دی باندې هغوی پېژندلی کېږي چې د پیغمبر قوم دی. نور فضیلت په عربی هم نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی لا فضل لعربی على عجمی ولا لأبیض على اسود الا بالتقوى. دا بنوی چې دی عربی دی نو په ما غوره د خدای په نس، دا بنوی چې دا سپین دی او دا تور دی، دا سپین خدای ته ډېر نږدې دی. که فضیلت دی نو په تقوا په پرهیزګارۍ دی. یو سړی به عجمی وي او بل به عربي وي، د عجمی به خدای ته ډېر نږدې وي د هغه په نسبت. یو سړی به توري بل به سپین، هغه تور به ډېر عبادت کوي د الله په نسبت باندې، د سپین نه به خدای ته ډېر نږدې وي. نو پهچان د عربو دی د پیغمبر د برکته دی. نو هغه پهچان له خدای پاک څونه فضیلت ورکا. او بیا څه وایي وکلام الله عربی، دا خدای قرآن په عربی جبه کې دی، عربي دی. او لسان اهل الجنت عربی، د جنتیانو جبه عربي ده. نو عربي جبه د پیغمبر جبه ده، نو دی پورې خندا به هم نه کوي. ډېر خلک نن سبا د عربي الفاظو پورې خنداګانې کوي چې ډرامو کې شي او په دغه کې شي په خلکو د خندولو دپاره. نو عربي وایي هلکه عربي خو ښکلې جبه ده، د قرآن جبه ده. نو خلک خندا په انګریزي خلکو خنده وه، ډو ډو ډیو ډو پکې راځي. دا څه جبه ده؟ د سړیتوب جبه ده. خو د انګریز جبه ده، انګریز ستا خوښ دی نو جبه هم ستا خوښه ده. یعنې ټول دی ډز او ډوز دی، ټول ډو ډو دی او ډز دی او ډوز دی او ټر دی، ټول اخره کې ټر ټر راځي. مسټر او خیال دی راغی پلان کې ټر او پلان کې ټر او پلان کې ټر ټر سی. اکثر جبو کې اکثر په انګریزي کې اخره کې ټر 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 راځي. نو چې خان دی خو په ټر ټر پورې خان ده که نه، ټول اخره کې وګوره ټر، او ټول اخره کې وډ ډو یو ډو او ډو 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 پکې راځي. ډو او ډو څه شی دی؟ او ډز 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 پکې اخره کې راځي. داسې جبت چې خان دی نو انګریزی پورې کمبخته او خان ده، نو په عربی پورې خان دی. زما جبه د پښتو چې زما جبې پورې څوک خان دی، رښتیا ووایه دا زما سپکوالی دی که نه دی؟ چې زما مخکې د ناست یم پښتو پورې څوک خان دی. پښتو زما جبه ده، پښتو زما غیرت دی، جبه د غیرت نښه ده. نو چې زما جبې پورې زما مخکې څوک خان دی، ماله به غوسه راځي که نه؟ هلکه دا زما د پیژنګلو نشان دی، ولې زما جبې پورې خان دی؟ دا خو ته ما پورې خندا کې. نو چې ته عربی پورې خندا کې او عربي په الفاظ وی او هغې کې عین راشي او هغه په جبه کې وردننه کې یا ح پکې راشي، مړه دا خو د قرآن الفاظ دي د خدای ظالم. بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان او رحیم کې ح لفظ راغلی. رسول الله مبارک برود وی نو عین به وی اللهم صل علی محمد. تو په عین او په ح پورې خندا کې زه ډېر افسوس کوم په دې خبر چې ځان ته ویم مسلمان او د پیغمبر جبې پورې خاندم. او الله وی د دې جبې عزت وکړه، د دې جبې قدر وکړه. سړی به هر څنګه خو د دې جبې قدر وکړه. نورونو دا درته ووایم په دې ځان پوه کې چې زمونږ آیډیل او زمونږ نقش او زمونږ لباس او زمونږ هاو نه هر څه چې دي دا به د چا مطابق وي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه نقشه به ځان له خوښوي چې د پیغمبر نقشه ده. او هغه بیا څنګه نقشه ده؟ د هغه نقشه کې ګرانوالي نشته. نورو نقشو کې خو ډېرې ګرانوالي دي او د پیغمبر نقشه ساده و ساده نقش. قسم په خدای څومره لوی سړی و حضور پاک. لیکن پکور کې دن حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی د مستد احمد حدیث ته، پکور کې دن پیغمبر مبارک جارو والده زه صفا کړی دي، نه بیبیانې دي ورسره. پکور کې دن رسول الله مبارک ځان له سپلې په خپله ګنډلې ده. پکور کې دن پیغمبر مبارک د بیبیانو سره په خپله کار کړی. پکور کې دن پیغمبر مبارک بورقه په خپله ګنډلې ده. او پکور کې دن رسول الله مبارک چیلې په خپله لشلې ده. ګټه چیلې به په خپله لشله. داسې خوی ته به په خر نن سورلیو کې خدای شته که پې وکړې.
پخر د پاسه چې سوردي کې شل کسر تنې نو ګوره پلان کې ته ګوره پخر سور دی او خلق چې خلکو پورې خنداګانې کوي پخر به دې سور کما قسم په خدای د دواړو جهانو سردار هغه شخصیت چې د هغه شخصیت سړی والی درود شریف به پې وی هغه شخصیت چې الله پې درود وی او فرشتې ور باندې درود وی په خدای قسم پخر د پاسه سورلی کړی مدینی منوری ته چې لاړ نو د سعد ابن عباده رضی الله عنه تپوس ته نو سورلی پخر باندې کړی ده دا نه چې د پیغمبر اوښه نه وه اوښه ولاړه د قصوه قصوه اوخه سره د په دغه وخت کې لیکن پیغمبر مبارک اسونه مشتري صحابه سره دا نه چې ګنې نو بل چا به اس راوستې ورته او هغه کور هم دومره لرې نو لیکن پیغمبر مبارک ښی خلکو ته چې عاجزي ده ګورې هغه پیغمبر چې د دنیا د بادشاهانو بادشاه دی هغه پیغمبر چې د دنیا دا ټوله دنیا خپو کې لاندې پرته ده دا فارس او شام او روم د پیغمبر په د خپو کې پراته دي هغه پیغمبر چې خدای هغه څونه لوی عزت ورکړی دی دا قسم په خدای که د یو متعلق نشته او قرآن شریف کې الله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی زم پې درود ویم زما فرشتې پې درود وی او اے مسلمانانو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین زم درود پې ویم یعنی خپل رحمت پیر وخره لیږم زما فرشتیم پې درود وی ما ته سوال کړه چې د پیغمبر له برکتونه ورکا او تاسو هم د رحمت دعاګانې وکړئ د پیغمبر دپاره نو الله ما ته ولې وی هغه په خپله چې رالیږي زمونږ د سوال څه فایده شوه دا مونږ له فایده راکوي دا مونږ ته وایو چې ته په دې خوشحاله شې په دې پیغمبر باندې ووایه چې ته پې خوشحاله شې ګنې زه چاته یم چې ما نه سوال وکړه نو څه سره پاره ورته خو څه شی به ورکم که دومره لوی شخصیت بیا هم سورلی په خر باندې کوي په لاره باندې روان دی او صحابه ناست دي او منافقین هم ناست دي او دغه وخت چې عبدالله ابن ابی لا په خولې باندې ایمان نو ویلی لا هغه منافق شوی نو کافر نبی علیه السلام مبارک سلام واچو او کوز شو د خر نه او هغوی ته د ایمان دعوت ورکړو هغه ظالم هغه وخت کې څه چل وکړو د پیغمبر مبارک نفرت وکړو لا ولې خو پوزه پټه کړه او لا تغبروا علینا په موږ دوړې مه اوچته وی د حضور پاک چې په کوم خر سورلي کوله د هغې د خپله دوړه اوچته شوه پوزه یې پټه کړه او داسې کبر یې وکړه لا تغبروا علینا په موږ دوړې مه اوچته وی سپېره د پیغمبر د اس د خر هغې ته د مبارک ویم چې پیغمبر پې سورلي کړې ده ماشاءالله کوم براق باندې چې حضور پاک سورېږي براق باندې براق خو د خر او د اس په منځ کې یو حیوان دی که د اس نه راکوټی دی او د قچر نه لږ معمولي غوندې اوچت دی خو د خر او د اس جنس دی که نه هغه براقه چې کله پې حضور پاک سورېږي او معراج ته ځي جو سیوطي لیکلي دي په خصایص کبرا کې نو هغه اس ټوپونه جوړ کړل هغه براق ټوپونه جوړ کړل نو حضرت جبریل علیه السلام والا هغه براق له په دې وجود کې داسې په دې ګوته یو ټونګه ورکړه ابي محمد تفعل هکذا صلی الله علیه وسلم ته د پیغمبر سره دا نخرې کې والله ما رکبک احد خیرا منه قسم دې کړه دنه بهترین انسان په تاسو ورلی کړي ته پیغمبر سره دا چل کې شکر نو باسې نو براق و سره په خولې خبرې وکړو بیا چې دا پیغمبر ده وی دا مې دی لو که چې زما یو درخواست دا پیغمبر قبول کړي وی څه درخواست دی وی چې په جنت کې ما خپله سورلي وګرځئ دې لپاره مې دا نخرې وکړلې وی ښه په جنت کې به ته زما سورلي یې یعنې دا د پیغمبر نقش ته وګوره شان ته وګوره دې زمانه کې چې بادشاه یو ملک ته ځي او کوزېږي په سور ریډ کارپېټ باندې ځي سور کارپېټ ورته په خوله راواچوي چې د بوټ کې دی خپې نه د خاورو کېږي او چې کوم فرش پروت دی په هغې هم خاوره نشته د بادشاه محل دی نه په هغه فرش خاوره شته او نه د بوټ ته خاورې کېږي او نه خپه د خاورې کېږي لیکن بیا هم ورته سور کارپېټ اچوي چې په دې د پاسه دې لاړ شي دا د دې عزت ماشاءالله لیکن د پیغمبر عزت په عاجزۍ کې دی پیغمبر وی زما عزت په کبر کې نه دی په لویه کې نه دی زما عزت په څه کې دی په عاجزۍ کې دی هغه خر باندې سور و چې دوړې ورغلې نو عبدالله ابن ابی پوزه پټه کړه حضور پاک ورته قرآن واورو څه وایي ورته وی ښه شی دی خو که رښتونې وي اله
کرشتونی وی دی دویم قبر وکړه او ویده کور کېنا چې څوک تاله کور له درشي نو هغه ته قصې پسې کوه فخصص علیه او موږ له تکلیف مه راکوه چې زموږ په مجلس کې موږ ته قرآن اورئ موږ له کاره وباسئ اوهو دونه کبر نو مسلمانان اوچت شوي د الله رسوله وایه کافران اوچت شو مه وایه پیغمبر مبارک غلی کړل او لاړ سعد ابن عباده له هغه ته وی دی د هغه د قوم سړی او بیا پیغمبر یې څونه عزت کې دی او نه وي چې عبدالله ابن ابی دا خبره کړې ده وی الم تسمع ما قال ابو حباب ابو حباب دی کونیا وه هغه چې څو وی تا ونرېدل که نه ما ته خو اجازه سپک نظر وکړو او دا خبرې وکړې هغه وله تسلي ورکړه د الله رسوله مه خفه کېږه ستا د راتلو نه مخکې د مدینې خلکو ده ته په سر د مشرۍ پټکې په سر و دې مشرکو خلکو خو ته رالې د مشري ختمه شو نو ځکه دا نخرې کوي اوس هم دا خلک چې مولیانو پورې بعضې خلک ټوکې کوي په دې یېرېږي چې د ملا مشري را باندې رانیسي مولا را باندې مشر نشي نو ځکه دا نخرې کوي دا د عبدالله ابن ابی منافق نښه وه اخیره پورې منافق پاتې شو د دنیا نه کافر لال او آخر وخت جنازه په محمد مصطفی کړې ده صلی الله علیه وسلم داسې خوی دغه عبدالله ابن ابی منافق چې کله مړ کېده نو راغی رسول الله مبارک پسې زوی راولېږه زوی سوچه مسلمانو وی لاړ شه او په ما د حضور پاک جنازه وکړي او دا ورته ووایه چې ما له خپل کمیس راکړي چې دی واچو یعنې دې کافرو په پیغمبر دونه اعتماد دی دونه په اعتماد دی چې جنازه په خپله کوي دونه په اعتماد دی چې ما له خپل کمیس راکړي خو دړه نه نه دی منل د خولې نه مني خو دړه نه نه دی منلی د پیغمبر مشري نه وه خوښه د مدینې مشر قدوم دی ولې راغی او دی په ما مشر شو لکه نن سبا هم دا خلک وایي دا مولیان ولې په مو مشران کېږي کله زه حیران شم زه هم داسې قوم دی داسې خلک داسې ملک دی چې په دې کې هر سړی د بادشاه حق لري هر سړی د اوټ ته ودرېدو او د مشرۍ حق لري او مولا که اوټونو ته ودرېد یا مولا که مشر شو قاضي شو یا بل شی شو یا بل شی شو نو د خلکو بد شي چې دا ولې سپېره مونځ پسې دلته نه کې دلته د مشر خوښ دی چې تا جنت ته رسئ قرآن ته زده کې دلته د مشر خوښ دی دین ته زده کې دلته د مشر خوښ دی چې پلار دې مړ شي جنازه وکړه دلته یې منې شاته او پسې ولاړه چې تر څو هغه الله اکبر نه وي ته الله اکبر نه وی د پیغمبر په مصله دی خوښ دی الله اکبر او د کټ سر ته نه پرېږدې مشري یې هلته نه منې دا د منافقینو نښه خفه کېږئ مه دا بالکل د منافقینو نښه او پیغمبر مبارک څه شانو د پیغمبر زه د خپلو طالبانو ته او د علماو ته ویم چې مهرباني وکړئ اخلاق ښه استعمال کړئ خراب اخلاق مې استعمالوئ که څوک کنځل کوي د کنځلو جواب په کنځلو قطعا ورنه کړئ د بدو جواب په بدو مه ورکوئ ښه خوی استعمال کړئ د پیغمبر نقشې ته وګورئ اگر چې په بعضې موقع د اجازه شته جزاء سیئة سیئة مثلها چې د بدو جواب په بدو ورکولی شي قرآن وایي او مه ورکوئ ښه اخلاق داسې نه دې ته خشته اخلاق وایي چې ورغې جنازې ته ور مخکې شو او خپل کمیس یې راواغېسته ولی ورکوي ها دا ورته واچوه او جنازې ته چې مخکې شو صفونه ودرېدل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی د حضور پاک مخې ته ودرېد مړه بهادر دې ته وایي یعنې د چا پلار چې مړي که نه که هر څنګه خو بچي پې خپوي د چا پلار چې مړي که نه ته د هغې مخکې دا نه شي ویلی چې ستاسو دا پلار خراب سړی و ته خو وایه تا به د خولې نه ټکې نه ایستې او هغه به بجه کړې د ما پلار دی ته د ما پلار پسې خبرې کوې که ملم دې ستا څه کار دی چې ته خبرې کوې لیکن ټول قوم یې ولاړ دی لږ هم نه په زرګونه خلک په صفونو کې ولاړ دی بچي هم ولاړ دي او عمر راغی نیغ د کټ او د حضور پاک په دا میانځ کې ودرېده د پیغمبر علیه السلام سینې ته مخامخ ودرېده او اتصلي علی هذا المنافق په دې منافق جنازه کې ته ویلی شي چې ستا پلار منافق جنازه کې ویلی شي که ته یو بدماش مړ چې ته ویلی چې د قاتل باندې جنازه کې تو وایې ده لیکن حضرت عمر فاروق مخامخ خود اتصلی علی هذا المنافق په دې منافق جنازه کې القائل یوم کذا کذا و کذا فلان کې ورو دې دا نو ویلې دی نو ویلې دا هغه ټول د منافقت خبرې ورته مخکې کولې ستا بیبي عایشې صدیقې باندې الزام نه لګول او رسول الله مبارک څه کوي خوی دې ته وایي یتبسم مسکې کېده
مسکیو اور ته اخر عني یا عمر اخواش زمان رستو شو رستو شو خوی دیتا ویا دا چا پا بی بی سوک الزامو لگی قسم بخده لالی پیتو کی او پا اغی بی بی الزام لگولتی دا عرش نناغی سپی راغلی دا اللہ قرآن شریف کے اعلان کردی اولئک مبرؤون مما یقولون دا پاک دی پاک او قرآن شریف کے اللہ اعلان کئی الطیبات للطیبین پیغمبر تب پاکیزہ و خوشبودار خوشبودار پاکیزہ خوشبو یا بی بی دی پاکیزہ دو خوشبو یا دا طیبہ لفظ استعمال شوے طاہرمنا طالبان پہ کوئی گئی الطاہرات للطاہرین نلی الطیبات للطیبین قرآن کے اللہ اعلان پہ اگر بی بی کی صدیقہ دا ابنت الصدیق بہتا پیغمبر وے یا ابنت الصدیق اے دا صدیق لورے اے دا رشتون انسان لورے اگر بی بی چی بی بیان کل راغل شوے او رسول اللہ مبارک تاوی چی تا دے صحابہ تاوی چی تالا ہدیہ روڑی ڈالے نو تا عائشہ کور کے تالا روڑی چی نور بی بیانو کور کم چی دل روڑی کن خلقو با ڈالے پاک وقت روڑی چی حضور پاک با عائشہ سرو مطلب دا کہ دا ظلنا زیاد تمین آغا سر دا نور با پیغمبر انصاف دیر کهو دا بے وی دا بے فرم علم یو شپد یو بی بی سر یو شپد یو بی بی سر او بی فرمائل بیدا اللہم هذا قسمی فیما املکو خدا زما چے کم اختیار دے گا خدا غسکم چے انصاف کم آری بی بی سرا فلا تلوم لی فیما تملکو ولا املکو زما پزلکی چے دکم بی بی سرا زیاد تمین دا خدا ظلنا دا زما وس ندی پاگی خدا ما منیسا دنانا زیاد تمین آغی سرا خو انصاف بے کھو نو خلقو با ہدایہ روڑل ڈالے تحفے پا اغرس چی حضور پاک با عائشی صدیقے سرا نو نوری بی بیان راغل نشوے او پیغمبر مبارک تے اوچی دے خلقو تیلانو کا جدا سمکوے اری بی بی سارا چیم روڑے حضور پاک غاگ ونکا بے ہوئے غاگی ونکا بے ہوئے غاگی ونکا چی بے ہوئے بلا توزینی فی عائشہ ما تا دا عائشی پا حق کے ضرر مرسل ما خو خلقو تا ندی ویلے چی دا دی سرم روڑے او چی بلی سرم مروڑے دا خو خلق پا خپل روڑی ما تا ضرر مرسوے وی قسم پا خودے چی بلی بی بی سر دا پا بستر کے پروتیم نو جبریل وحی نروڑی او عائشے سر چی دا پا بستر کے پروتیم بیام جبریل رازی وحی روڑی نو دیس بیر پا اغا بی بی الزام لگولے دے او دیس بیر دا پیغمبر ردال دولے دے لو قسم پا خدای و موقع کی پیغمبر مبارک دا ذلیل ویلی رعایتن بلتا او دیس پیر پا حق کی صورت منافقین کی اللہ پا قرآن کی سخت خبری کری دی لیکن بیا رسول اللہ مبارک اخلاق و توگر بیم جنازہ کے بیم جنازہ کے یو سلیو ما سرلی روان اس سے بے سروان اس سے بے او چکل و مالا مخد راغنو رانا بے مخوالو او پچی جا بے را پس خبریم کولے خبریم ما ترو رسید بلکہ یو ظلنی میں مخامخ ہم دا سی تنزونہ کری او جکل امر شو قسم پا خود جماعت کے ناستے مفتو کے بے ما پس بدوے مفتو کے بے بدوے زی بدی شم دا خود شاد دے بس بعد انسان ویداس دا بچوی امزخ وخوما دا کور دا خواندان امزخ وخوما بچی ام لیر خالکان دیو سم زمان لیر خوخ دی او چی جنازہ مر شو دی جنازی تا مخرشم دارا ترایات شو چتلن جنازی لا شیطان میں مزا ما بھی نظم دا پیغمبر مبارک کا مثال قائم ہو او پا خدای بے دے قسم جماعت کے لاسم تاسو قسم رانکا شکل جنازہ میں کولا جنازی نمخ کے میں اللہ دے چی ما تصویری دی ما دا خدای پا نامہ بخلید او سمع ہوئے میں خدا پا دے لما پا دی گناہ کتاؤنی و دا پیغمبری امتی با نقصانی شدہ حضور پاک امتی دی پروردگارا کہ دے دا پیغمبر امتی دی کہ دے تا خدا ملامت و ندری گی ما بخلی دے او خب پا مینم والا جنازہ و قدر چرا چاہ جنازہ کم دا دعاری پہ اخلاص کم دا دان نخلاصم دا دعا دا او اخیری دعا کہ دا پیغمبر مبارک کے اسو دعاگانی دے اغام ورسر ویر لڑی فمینو پہ اخلاص دا پردے جنازہ کم بعد خلق الجنازہ اغا اللہم ربنا فر لنا اغا زوی اللہم فر لحینا و میتنا لگیا دانت اخلاص کے لڑی فمین جنازہ کم او میں بخدا خدا پنام
استاک مې نه بچو ته نه بلته نه بلته به کدی وزن به خمسه به وشي خو خدای به سزا ورکړي ظلم فی کړی دی د پیغمبر امتی دی علامت نشي د حضور پاک امتی دی پرېږده ما معاف کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر په دغه موقع باندې وایي څه وایي ورته وی اتصلي فدوي څه وایي خدای نه منع کړی پیغمبر مبارک پته زه خو خدای نه منع کړی خو قرآن شریف کې الله څه وایي استغفر لهم او لا تستغفر لهم دی منافقینو لکه بخنه غواړي کې نه غواړي ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم او یا کرتم ولا بخنه غواړي نه بخا نو سله جنازه کې الله وی کو یا زل بخنه غواړي نه بخم سله جنازه کې رسول الله مبارک سے فرمایي وی عمره کدا او یو زلونه په زیات خدای بخید او یو نه زیات طلبم خو دا خدای وای ماشاءالله مقصد د الله دو چې بخم نه خود جنازې نه نو منې کړي وی اخرانی یا عمر اخواشه زمانه زبی جنازه کوما دی خو مړ شو انی اريد ان يسلم او الف من قومه زویم چې دا قوم خو د مسلمانان کې خوشاله شي کړي جنازه په اوکلو جنازه پس فورا پس آیت نازل شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره دین پس بدا منافق جنازه نه کې په قبر به نو درېږي بس خبر ختم عمر خبر ټیک وا لیکن پیغمبر د اخلاق او مظاهره وکړه کنه د درنو اخلاقو دا غ درنو اخلاقو برکت سچو دا غ په زرګونو قوم شاګردان دا غ نوکران دا غ غلامان دا غ رشتہ داران په زرګونو دا خدای پاک سوچا مسلمانان کړل خو اخلاق او کمال دي سلمان قطعک که څوک د سره سره رحمی پری دي ته وسره کوا نن سبا سوي مړه د ما جنازې راغلو چې ولې پتو لگی دا چی دا جنازه دا خدای دا پارا نکیتے دا تا پادل بدل کے نو کم وقت لوی ثواب دیتا وہ برباد کر حضور پاک کو فرمائی چی چا جنازه اکرا یو قیرات ثواب دے او چی جنازه اکرا قبر دفن پوری سار کی 2 قیرات ثواب دے او یو قیرات دا خود دا غر عمر دے اس سے دی دوڑا زما جنازه دا راغلی زما دا پلار چی دلار شو کمال دا دی چی تالا نور آغلی و تلار شی کمال دا دی چې ستا ښځې جنازې له نور راغلی ته لاړ شي څه چلو شو انسان دی بعضې وخت به نی په کور کې بیمار به څه چل به مونږ سره رحیمي نه قسم دی ولې زما تپوس یې کړی چې زه وکړم پرون زما ښځه ناجوړه وه دې رور زما تپوس کړی مشر رور به ورشه مړه مشر رور دی د پلار په ځای دی پروا مه ساته ورشه مړه تره دی دی العم سن و ابیه تر خو د پلار په ځای وي د پیغمبر نقشه ځان ته را مخکې کا ورشه مړه ماما دی دی خال ماما خو ډېر لوی عزت لري د ترور خو د مور په ځای ده الخالة بمنزلة الام ترور خو د مور په ځای ده حضور پاک فرمایي قسم دی که موږ د پیغمبر مبارک اخلاق او کردار او نقشه ځان ته را مخکې کو په قومیت کې به اتفاق وي او اختلاف به نه په کلي کې به اتفاق وي او اختلاف به نه بس خبره خلاصه دا مشر دی زه به عزت کوم رسول الله مبارک څومره لوی شخصیت او په لاره د سپینګیرې نه مخکې به نهته په مجلس کې چې به ناستو دقسې یو شان به ناستو چې مسافر به راغی چاته به پته نه لګېده چې حضور پاک کم یو دی داسې به ګډ وډ صحابو کې ناستو بیا وروسته صحابه ولې یو چبوتره جوړه کړه په دې باندې چې میلمنو ته تکلیف نه نو حضور پاک به په هغه چبوتره کې ناستو او صحابه وي موږ سره به ناستو که موږ به د جاهلیت خبرې کولې موږ به خندل موږ سره به خندل که موږ به مسکیو موږ سره به مسکیو ترش طبیعت او ترش تندې دا د حضور پاک نو روخانه تندې او د حضور پاک مبارک خوش طبیعتیم پکې وه خندام پکې وه صحابو سره به خندا کوله یو صحابي د هغه شکل یو پوټې بدرنګه و د بانډې نه به راته د بانډې نه او سبزي به یې خرڅوله د مدینې منورې په بازار کې او قسم دی حضور پاک په خپله بازار ته تللی دی او کور له سودا کړې ده او راوړې ده حالانکه غلامان هم شته هغه هم کله کله لیږلي دي صحابو ته هم ویلي شي نه مستد د احمد کې دا حدیث مستد د احمد کې دا حدیث هم دی چې په خپله به ته د بازار نه به سودا راوړه بازار ته لاړه هغه ناست و سبزي خرڅوله نو حضور پاک د شا نه کېناسته او لاسونه یې راوړل د هغه په سترګو یې کېښودل لکه اوس هم څوک چا سره ګف لګوي د شا نه وله په سترګو لاس کېږي
هغوی من هو سوک ته او پیغمبر مبارک خان دی صحابه مسکی دی او هغه ځان دغه کوي و چې سوک دی سوک چا نیولی دی کې د سترګو په ګوټ کې رسول الله مبارک صحیح کړ چې صحیح یې کو نو لاس یې ترا تاو کړل او ځان یې ورپورې ښه جوخ کو او دا خپله شی د حضور پاک په دې مبارک کې خېټې پورې مګله او رسول الله مبارک ته ګوره په سر یې ورته لاس کېښود من یشتري هذا العبد مني دا مرایې خرڅوم څوک به یې والي حالانکې مرایې نو او ټوقه یې کوله خوشطبي کوله دا به څوک والي دا مرایې هغه ورته وایي د الله رسوله مې خرڅوه کوټه به مې ومونې کوټه یې ما ګورې څوک به واپس به مې کي درته ما به څوک قبول نه کي رسول الله مبارک څه وایي ولکن عند الله لست بکاسد د خدای په نس کوټه نه د خدای په نس کری داسې خوشطبیعت دی موږ خو نفرت کوو د خلقو مونږ کبر به مونږ کې څونه زیات دی مونږ د خلکو له څونه نفرت کوو د خپل غلام بچی اسامه ابن زید په پتون ناست دی پوزه خپله حضور پاک پوزه په خپلو مبارکو لاسونو پاکوي او عایشه صدیقه ورته څه وایي الله رسوله دا کار به زه وکړم نه عایشې دا زه پاکوم احبه د سره مینه کوه فاني احبه زما ورسره مینه ده مونږ د خپل مزدور نه نفرت کوو که نه کوو مزدور سره تاسو چې ته ډوډۍ یو ځای خوړلی ده نه دا وخورئ مزدورانو سره ډوډۍ ولې دا د خدای بندګان نه دي دا ما ډېر له خفه کېږي په مزدور باندې مزدور له پیسې د خوالي وچېدو نه مخکې ورکوئ چې هغه کار وکړه مخکې وله پیسې ورکوه که هغه وایي چې په یو زر راکړه بیا مانه لګېږي بیا ټیک ده مخکې ورکوه چې کار وکړي فوراً پیسې ورکوه مزدور له دا د پیغمبر طریقه ده ننګ څه کوو مونږ د مزدورانو پیسې هم نه ورکوو خرو ته د ګیلکار پیسې هم مونږ نه ورکوو خرو ته د لوار یو چاکو جوړ کړي د هغې به څونه پیسې کېږي د هغې پیسې هم نه ورکوو خرو ته دې ته نه ګورو چې غریب باندې څونه لوګي ولګېدل د هغه بچي شته که نه بچو له نفقه ګټي ولې مونږ دا دونه ظلمونه کوو دا دومره زیاتي مونږ ولې کوو خرګاډۍ ریړۍ والا غریب به 100 روپۍ کېږي دله به سامان راوړي هغه له هم پیسې نه ورکوو ځه رخصت ظالمه ماشومان بچي ورته کور ناست بدبخته ماشومان اومه خوله بچي ورته ناستې ولې ظلم کې بټیاري باندې به کار وکړو د هغه به 2000 روپۍ کېږي زمړه څه چل دی کړی څونه په ګرمۍ کې پورته ودرېدل آسان کار نه ورکوو له هم پیسې او چې زرې کېږي نو مړه دا 500 واله چې 50,000 په واده خو دې 15 لکه روپۍ ولګولې نو که د هغه 15 کېږي نو ظالمه ظلم ورسره ولې کې تا د میلبه عزت خو دې بټیاري راوست دا یې غریب بدله ټوله ورځ منډې وایي او خطونه بدله په کلي کې ویشي پیسه نشته دا 100 روپۍ والا ورکړي اوله منګینه کوي اوله اوبه ډکوي اوله څونه خواري کوي پیسې نشته پخواني مشران خو هغه تا کې نشته پخوا به یې د مړو پیسې بټیارانو له اونیانو له نه ورکولې خو هغوی وله ځمکې ورکړې هغوی وله مشرانو وله ځمکې ورکړې وې باقاعده مستقل او په اوړي کې او په ژمي کې به یې وله غنم ورکول او جوار به یې ورکول او ګوړه به یې وله ورکول هلکه دا سیک ویم که غلطه وې نه یې ورکوئ مړه تاسو ټیک ته ټیک وایې هغوی به ځمکه ورکوله وله ملکانه به یې ورته وې هغوی به ګوړه ورکوله هغوی به غنم ورکول جوار به یې ورکول اوربشې به یې ورکولې قسم په خدای خشاک به یې ورکاو تل به په خشاک به یې ترې راوړو ګیاګانې به یې ترې راوړې تاسو څه ورکوئ مړه غریبانان هم ټول تباه او برباد کړل مړي کې پیسې نه ورکوم بټیاري غریب تبه یو شوه بچي ورسره دي اور پې بلیږي نه یې غریب درله لګیا دی په مړي کې خدمت کوي کوڅه په کوڅه ګرځي اعلانونه درله کوي هېڅ هم نشته نه په واده کې به واده کې څه ورکوې هم د بل د جیبه ولالې دا توره ده د بل د جیبالې خپله ورکوه هلک د کور نالي ورکه دله پیسې ورکولې ډوډۍ تاله پخ کړې ده ټول ناروا د جینۍ کور له ډوډۍ پخه کي او پیسې د چا نالي توره ورته وې توره ای ته مخ دې تور شه د شریعت خلاف کې نو مخ دې تور شه پیسې به د هلک پلار ورکوي ورکه دې بټیاري له دې نه له پیسې ولې خدمت یې د هغه کړی که ستی کړی
توره والا ورکا دیتا توره وی ځان لم آرام ولم خپل نوم یې ښودی دی بټیاري ستا خدمت کوي تاسو پیسې ورکوئ د هلک د کور نه مال یې والی خدمت یې ستا کړی نه ستا خدمت وکړه د هلک د کور نه ماله تی ولا ورکوه او لږې مه ورکوه ښه ډېرې ولا ورکوه خیرات وکړه صدقه وکړه زمونږ خلکو اوښ باندې به یې ډولۍ پخوا وړه اوښ باندې نو چې هغه اوښ به پاسېده نو اوښ والا به اوښ نه پرېښود وي اوښ نه پاسي وی نارې غواړي ظفر لاله یاد دی اوښ نه پاسي نارې غواړي ډولۍ به پرې د پاسه پرته وه یو طرف ته به ناوې په ډولۍ کې او بل طرف ته یې ورسره بله جینۍ کېنولې وه چې هغه توازن یې برابري د جینۍ دلنه به یو خدای خبر و چې خدای په اوښ سواری ما څه په جنجال به وړېده یا بشیر جانه خو که ستا وادي په اوښ به دله ښځه وړو په اوښ به یې دله در وړمه یو طرف ته به ورسره بل څوک کېنو کامینه مې ورسره کېنو که بل څوک مې ورسره کېنول په اوښ باندې ښځې دړنه به یو خدای خبر و چې ډولۍ کې به یې څونه غول کړي پوه شوې په خبره ځکه اوښ آسان کار نه دی نو هغه به وي نارې راکړې اوښ نه پاسي دا بېله نخره وه نارې دا ماله چې څه راکړې چې اوښ پاسوم زه ټیک ده څه بده خبره نه ده د خوشحالۍ موقع ده ورکوله دا زمونږ مشرانو دا کړي د خوشحالۍ په موقع نه یې به راغې او سهار وختي به یې شیشه راوړه او خلکو ته به یې مخ ته ونیوله نو ولې شیشه کې خو ته کورم کتی شي دا د خوشحالۍ مبارک او تبشیر او بشارت باندې پیسې په شریعت کې جایز دي مبارکي څوک درکړي حضرت کعب بن مالک له یو صحابي مبارکباد ورکړی دی چې توبه قبوله شوه او جامع ولا په بشارت کې پذیري کې ورکړې نو پذیري کې پیسې ورکولی شي اوس چې درته مخ ته شیشه ونیسي ورکې پیسې نه څونه پیسې د سره خلکو دله څونه درکړي په واده کې فخوا بخ دې مشرانو کې برکت و هغې به اینه ونیوله اینه کې به د هغې غریب سو یو ته به یې ونیوله بل ته به ونیوله 100 روپۍ 50 روپۍ دا به خلکو راوستې د هغې غریب به کار وشو دا یو خوشحالي به د خوشحالۍ موقع او صدقه خیرات به اوس هغه شیخه ته به څوک ورکوي نه نارې راکړه نو هغه سړي وی اوښ نارې نه پاسي نه بل ولا ته ورکړه نو نیک اوښ پاسېده وی تا خو چې دا نه پاسي وي خدای دې بې خو به زموږ ټوله قصه دې تباه وه په یو لته پاسې د حضور پاک خوی خپل کې د پیغمبر مبارک عاجزي ځان کې پیدا کړي مزدور سره به یو ځای ناستو پیغمبر مبارک به ډوډۍ خوړه غلام سره به یو ځای ناستو ډوډۍ به حضور پاک خوړه کرکه پکې نه وه نفرت پکې نو نن مونږ کې څونه کرکه ده مونږ غلام سره مزدور سره ډوډۍ لاس هم نه ورکړو دا بعد نه دا بعد افسران دا داسې 2 ګوتې ورکوي دا ماړه لرچا 2 ګوتې ورکوي زه خو چې یو افسر نه ورغلم په کورسۍ ناست و داسې اخوا ناستو کورونا ده اړو چاته نږدې کېدم نه مې دا څه مصیبت دی ولې څه ده دې خورم څه که ما کې جراثیم دي هغلته ناستو په کورسۍ قسم په خدای یو ډاکټر نه ورغلم داسې لرې ناستو مانه داسې اخوا ناستو او لاس یې نه راکوراله او زه دې خوا په کورسۍ کې ناستم سلام مې واچو یاره په خدای یقین کو که دې ډاکټر له بیا دارولم ورغل بیا ورک شه حالانکه زما کور ته هم راغلی د دومره نفرت کې د انسان نه د مسلمان نه هلته ناست دی او ګوتې هم چاله نه ورکې کورونا ده ولې ښځې سره نه ملاوېږي کورونا درته نه دی بچو سره نه ملاوېږي کورونا در سره دیږي دا زمونږ د خلکو یو غلط سوچ او غلط رواج کورونا شته دا نه چې نشته خو په طریقه کار کوه او چې اوس خو دې وخت کې کورونا نشته اوس هم بعضې خان له ورشي افسر له ورشي دا 2 ګوتې دله درکړي صرف 2 ګوتې دله درکړي لر شوی خپل کار کوه سوټا رزق تعالی مال ستا د کور نه ماله نه راځي رزق څوک ورکوي الله ورکوي نو حضور پاک کې دا شی نو غریبو سره یو ځای به ډوډۍ خوري نوکر سره یو ځای که په دې سنتو عمل وکړې ښه وکړې پې عمل کله کله د غریبانانو سره او دا چې دیاړي مار دله کار وکړي او ډوډۍ وله راوباسي کچالان وغیره باټینګن ورسره کښېنه په یو ځای ورسره خو چې د هغه زړه خوشحاله شي او د پیغمبر په سنتو باندې عمل وکړي ګټه د پیغمبر مبارک په سنتو کې ده نفرت پکې نو اوږده خبره ده خو درته بیا وکړم یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه د شکل نه یو پوټې ډولې نو بې ډوله تاسو که حج د دې خدای پاک تاسو بوځي نو د دې افریقې دا خلک به تاسو وینئ دا شونډې هم غټې غټې وي او په دې مخ یې خاکونه داغونه هم وي او د بعضې غاښونه هم لږ ګډوډي هغه هم د شکل نه ډولې نو بې ډوله او داسې به ویم د صحابو په شان کې به ګستاخي نه کوو
صحابه لوی خلق دي او د شکل نه به ده ویما خو ګور یاد ساته د الله په نید باندې د شکل څه خبره نه ده ما درته اوس ووې چې سپین او تور له په سپین له په تور فضیلت نشته خبره د تقوا ده حضرت بلال رضی الله عنه خو د رنګ نه تور دی او د پیغمبر مبارک چې جنت ته ځي د پیزار کشار ځان نه مخکې وړي راغی رسول الله مبارک له وجاړه دی ډېرې وجاړه او حضور پاک خو پلار و که نه د صحابو دپاره د الله رسوله ما به جنت ځان ته پرېږدي جاړي دا خبره کوي ما به جنت ځان ته پرېږدي د جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي رسول الله مبارک ورته وایي سعد څه دي خیر دی ولې بچی څه چل شوی وایي د الله رسوله ما نه خو په دنیا کې خلک نفرت کوي ما له څوک لاس نه نه کوي ډوډۍ را سره یو ځای نه خوري په کوم جام چې زه بوس کوم په هغې اوبه څوک نه څکي زړه مې کې یو ګیله پیدا شو چې الله دا شکل خو ماله تا راکړی هسې نه چې د قیامت په ورځ باندې الله زما نه نفرت وکړي هسې نه چې جنت اعلان وکړي چې دا سړی ما ته مه رالیږي جنت به هم ګورې خبرې کوي ښه د قیامت په ورځ او دوزخ به هم خبرې کوي هل من مزید جنت به باقاعده خبرې کوي دوزخ به هم خبرې کوي د دنیا په شان قصې به هلته نه هسې نه جنت ووایي چې دا مې نه دی په کار لرې کې هسې نه چې د جنت حورې زما نه نفرت وکړي دا مېړه کې راله الله رسوله ځکه دلته کې خو ما نه هر سړی نفرت کړي زما د دې شکل نو دا شکل خو ما ځان له پخپله نه دی جوړ کړی که نه دا خو ما له الله راکړی ده ولې ما نه دا خلک نفرت کوي یاره په عربو کې ولې زما رونو دا صفت نشته ښه عربو سره چې ته ډوډۍ خورې ما زه څو ځله د عربو میلمه شوی به اکثر داسې وکړي چې میلمانه مخکې کي نو چې دا کم مزدور کاري که نه دوی سره بیا په یو ځای کښېني ډوډۍ ورسره خوري هر قسمه به پکې وي خو ما داسې لیدلی او په مدینه منوره کې نه مدینه شریفه کې چې په درستخان باندې ماښام خلک روژه ماته کي که نه او مونځ وشي نو چې د خلکو نه کوم پوټي د ډبل لوټو پاتې وي که نه نو دا عرب خپل او خپل بچي اقه پوټو ته کښېني او اقه خوري دا مې لیدي او په عربو کې هم دا توریان او دا خلک ډېر دي په خدای قسم که دی هغوی نفرت کوي یو ځای ځان سره کښېنه ځکه خو پې ودانت ممزر به نفرت کو کرکه به کو کرکه مه کوئ د مسلمان نه مسلمان الله ته ډېر نږدې دی که چوړې ولې نه دی خدای ته ډېر نږدې دی ګندګي د خدای نه خوښه طهارت او پاکیزګي د خدای خوښه ده لاس اینځې صفایي کوی لامبې زیاتی ویخته میخته لرکوی دا بیره خبره ده و نفرت به نکې نو هغه سعد حضور پاک ته څه وایي الله رسوله په جړه کې په سلګو سلګو خوار جاړي ما نه هسې نه یېرېږم چې ما نه الله نفرت ونه کړي د قیامت په ورځ ما نه جنت نفرت ونه کړي د جنت حورې ما نه کرکه ونه کړي چې وي دی مه را پرېږدی رسول الله مبارک ورته او وي ما له څوک لور خور هم نه راکوي څوک را سره یو ځای کښېني نه رسول الله مبارک ورته فرمایل ای سعد که زما تابعداري دې وکړه او د الله تابعداري دې وکړه نو جنت به هم درنه نفرت نه کوي کرکه به نه کوي جنت حورې به هم درنه کرکه نه کوي الله به هم درنه نه کوي او که زما او د الله تابعداري دې نه وکړه نو هغوی به درنه بلکل نفرت او کرکه کوي هلکه ته وایې چې ما له څوک لور خور نه راکوي واده ته دې زړه کښي د الله رسوله ما له څوک ښځه راکوي وله دې کېږي ما سره څوک اوبه په یو جام نه څکي په یو تالي خوراک نه کوي زه یو جنۍ ده د عمرو ابن وهب رضی الله عنه لور ده او هغه له ورشه ده پیغله ده حضور پاک له به دا صحابه راتلل چې لور به یې پیغله شوي زما لور پیغله ده چلی ورکړه ډېره سادګي به وه په واده کې هلک به ورته معلوم و هلکه دا دله ورکه دا دله ورکه په ډېر اسانه به کار کېده نن سبا خو ډېرې جینکۍ په کور پاتې شوې ډېره لکان دي څوک وله ورکوي نه رسول الله صلی الله بشر جانه ته کشکش مه کوه دې دلته ما ته کشکش شروع کړه چې زه هم پکې پاتې شوم زه چې دا د واده خبرې کوم که نه او ډېره لکان دې دلته کې ها سویلي شروع کړي او ځان سره کش په شروع کړي غلی کښېنه تا ته به جنت کې ښځه میلاوېږي ته اوس موږ ته دلته کش پش د شروع کړه د خدای ظالمه نور دی او چې د واده واورې نو راویښ شي نور دی او چې د واده او د ښځې واوري کله نو بلکل راویښ شي او کله مخ اخواړه یو کله دې خواړه او کشه یا کوش او کشر او پش پش شروع کړي ماته دلته ورورې ماته کوي غلی کښېنه په قلا تا به څوک وړي بابا ته خو ځان له دغې غارې غاره
وجود کم کا نو خدا بدل پیدا کا وجود کم کا وجود لگ امینا وجود دی کم کی نو خدا ولد پیدا کما نو د وجود ته وګوره لغوندي خوراک کم کا کنه غیر دې مړه نسب لري د خدای ظالم او کشف شورو کې ماته غلې غوندي شاری راکای نه کمیږي الله دې خوشاله کی بشیر جان دې چې چته لاس ماته پرون پر لکی مروت ته تل ماته یو کس لری دې आवाज ورکا یا بشیر جان ته زما سلام کوا ما غتش سلام نه قبل يسلم ولا راکا وخیر سړی را کړل لري ته سلام هم ده نه لګي او ته چې سلام علیکم او موټی کې دې سني کنه ولای تکا سلام هم دی غریب مسکین هم دی کان فقیر دی خیر بهر سے کیف خبر مې دی پورې کوله چې رسول الله مبارک ورته ویل لزه ورشه ماغه پیر لوري پیغله شوی و نو نبی علیہ السلام مبارک ته ویلی دی ورل خو د دې غریب سپلای ګوري نشته د دې غریب کمیس نشته صرف لنګې والے د پرتوک په اسم نشته لیکن پیغمبر مبارک فرمای انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد د ستاسو د پاره داسې لکه پلار کې د بچو د پاره صحابه به خپل بچی ښکارېدل مونږ ته هم خفه کېږي ما دا چې څومره کشران دي دا مونږ ته د بچو په شان ښکاري چې مونږ وایي سلیو شکل او دا مشران راته لکه د رونو په شان الحمدلله ښکاري چې ورغې عمرو ابن وهب له دروازې ولا روته څه له راغلی تا به رسول الله مبارک ته ویلي ستا لور د پیغله ده چې ما ته یې نوزې وله رالېږلې او هغه مالدار م و دغه یو لور یې م وه هغه چې ده ته وکتل وایي خدای دا څو شو زما لور دی دا لک رالېږلی دی د رنګ تک تور په مخ داغونه شونډې غټې غاښونه بار راوتې دي زما لور به د سره څنګه ګزاره کوي وی اورېږه بچی لږ صبر وکړه خور ته لاړ بیبي ته یې ویې ته راشه دې چوندې کې وګوره زموږ لور له حضور پاک یو هلک رالېږلی دی چې ویې کتل یاره سړیه د حضور پاک نه زموږ قربان دواړه وی قربان خو زموږ لور به د هلک سره ګزاره ونه کړي د خو بل شان وجود دی ده نو سبا به بیا نبي علیه السلام له مقدمې ور روانې جګړې به روانې نو داسې به وکړو چې دا حضور پاک ته به مونږ ووایو چې بل څوک زموږ لور نه وګوري نو دا راغې ورته یې بچې خفه کېږه ما ته ځه زموږ لور یقین لري که تا سره ګزاره وکړي تا له دې بل څوک وګوري زموږ لور له بل څوک دې غریب اقا روان شو چې ما خو چې ما له څوک لور خور نه راکړي خو دا خبرې دې لور په کور کې واورېدې بابا بیبي څه چل دی زه بچې ستا دپاره حضور پاک یو رشته رالېږلې نو تاسو واپس کړه زه پوه شوم او مونږ واپس کړه ولې مو واپس کړه یاره لورې مونږ خو د پیغمبر نه قربان یو مبارک نه خو ستا هغه شکل که د هغه هلک ولیده نو ته به ورسره ژوند تېر نه کړي یوازې دا نه چې تور دی مخ او غاښونه او دانې او بل شان دي شونډې او هر څه بدل بل شانتې دي لورې څه وه ایمان و پکې صحابه به د پیغمبر نه ځان قربان او ځان او ته څه وایي مورې ماله چې کومه رشته رسول الله مبارک رالېږلې ده دا ماله د ډېرو حسینانو ښکلو نه غوره ده هله ورشئ واپس کړي زما قبول دی لورې مونږ خو ستا د وجې نه وې شابه حضور پاک ته ونه رسي زما قبول دی د پیغمبر نه به هغوی ځان قربان زمونږ د پیغمبر شکل نه دی خوښ زمونږ ایمان پېشته و ډېر داسې دی چې هغوی وایي مونږ عاشقان رسول یو شکل د انګریز ویختو سټایل د انګریز خوښ د جامو سټایل د انګریز خوښ چال چلن د انګریز خوښ تهذیب پې د انګریزانو خوښ دی شکل دی د انګریزانو لور له بچو له جامې همغسې د انګریزانو خو چې په موبایل باندې او په نټ باندې د هغوی کومې تنګې ترشې جامې وینې هغه راوړې هغه اچوي د ډمانو شکل دی خوښ دی د ډمانو د ویښتو سټایل دی خوښ دی نو نن سبا خلک د ډمانو وږدي بچو له مطلب داسې کې ته پیغمبر سره دې مینې ما نه چې څوک تپوس وکړي بس ویې مې څه نوم وله کېدم زه ورته یم د پیغمبر نوم کېده یا د پیغمبر د بچو نوم کېده یا د صحابه کرامو نوم ورته کېده خشته نوم وله کېده مزېده که د غني په عربۍ کې یو ښکلي نوم وله کېده خشته نوم د پیغمبر مبارک خوښو خشته نو زمونږ نن سبا ځینې په سوچ وکړو زمونږ وروڼو خفه کېږي ما نو زمونږ ټول کردار او گفتار او جامه او شکل دا د پیغمبر نه دی خوښه هسې موږ په خولې وایو دا زمونږ د انګریز وخت ته چې رسې شو کم از کم تاسو د
ښکلي شکلونه خشته چال چلن د حضور پاک د الله خوښ کې مړه خود به 3 کاله ژوند دی که نه چې د پیغمبر په نقشه تیر شي بس هغه ته هلته وی کار شو راغی غریب چې راغی رسول الله مبارک ته وی کار شو وی خو مهر به ورکې وی مهر کنده دغه یو لنګ مې دی نو ته به مهر نه ورکې نو الله رسوله ما سره اوسه پلی نشته لیکن د حضور پاک شان ته وګوره یو صحابي د هغه 2 کور وته لکه ستا هغه یو کور ستا نه زیاتي دی وی او د الله رسوله وی دله یې ورکړه وی ورمېږه نور پکې دویمه نشته مونږ چې خلکو ته وایو جومات له یو چنده راکې وایي سټ به وګورئ نر باغې کې سنتو پسې کور ته منډه وایي فرضو کې سنتو له کور ته یا لکه ولې یاره کور سنت بهتر دی که بهتر نه هلته چندې اعلان پکې شوی سټ به زور وګورئ 100 خبرې به وکړي سر به ته وکړي خدای شته 10 روپۍ 100 روپۍ څوک چې بل د جومات راشي په هغه شپه څوک مانځلی نه راځي ماسخوتن او چې مونځو کې بنډه وي چې بل راغلی ورکوی د خدای په نوم صدقه کوی مه یریږئ ورکوی صدقه د خدای په نوم قسم په خدای چې الله به د هغې نه زیاتې درله درکوي بلکل مه یریږئ لا تخش من ذی العرش اقلالا یو صحابي پیغمبر مبارک ته وي انفق خرج کوه شمیره مه د خدای د عرش نه د کمي ته امید مه کوه دومره پیغمبر خوشحاله شو چې د حد نه وتی ځکه دا به پیغمبر مبارک خلقو ته وي دې ته قرباني وي وی ورشه حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته 3 صحابه ورته یاد کړل او ما ورته یاد کړ چې 200 درهم دله درکړي دی لاړ 200 د یو نه 200 د بل نه 200 د بل نه 600 راوړ کورم شو 600 درهم ډېر شي هغه زمانه کې ورته وی داسې به وکړې چې دا 600 درهم کې دا 300 درهم د ښځې مهر شو او لاړ شه او په دې 300 درهمو ځان لم جامې والا 300 ډېر شي ښځې لم والا او کور له څه منګې کوزه چې څه وي هغه هم سامان والا بس مفتو کې باچا شو دی لاړ 300 درهم خو یې دې پلو پورې وتړل یا 300 دی یا 200 دلک خطا کېږم دی پلو پورې وتړل او باقي له د مدینې بازار ته لاړو چې ځان له جوړه والي د واده ښځې له والي او د کور سامان والي چې دکان ته وخت دې کې خو وخت لګي خامخا 2-3 ورځې پکې لګي په دې سیزونو په کور په سپی وغیره چې لاړ دې کې یو منادي دی اواز کوونکی د ماما ډنګی یو اعلان واورئ خدای مو بخا پخوا به م دې مشرانو ډمامې ډنګولې لالا یاد دي که دا ویل دا لوډ سپیکر یې نه وی د ماما به نه سره و دې ترخ کې به یې نیولې وه ترخ کې به و ترخ کې او ابې یې وډنګوله ډب 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 نو خلکو به یې څه چل شوی دی د مړي اعلان به هم کو او د لنډۍ ولې د کلیستو اعلان به دا ماته یاد نو هغه ډب 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 چې اعلان یې وکړه خدای مو بخا حضور پاک جهاد له روان دی پلانکۍ علاقې ته که چا سره خپل سامان جنګ وي د پیغمبر مبارک ملګرتیا دې وکړي چې دا اعلان یې واورېده نو په هغه دوکان کې خپه نیولی شو چې ځان له د واده سامان والم که جهاد ته لاړ شو هغه لګیا دی منادي د ماما ډنګۍ یو اعلان کوي او خلک اوري او خلک جهاد د ځان تیاری اخر وخت کې صحابه ډېر شوي بیا هغه د ماما ډنګۍ خلک تیار شو او دې دقسې ساه نیولې دی بس د دوکان نه راکوز شو او څه وایي پیغمبر به د تورو په منځ کې ولاړ او سعد به د خپلې ښځې سره پروت دی د حضرت حنظله رضی الله عنه قسم یاده ده که نه ده یاده هغه هم دغسې منډه کړې که صیبه لاړ بازار ته ځان له اس واغېست په هغه پیسو توره یې واغېست د جنګ سامان یې واغېسته او یو روبن نقاب یې واغېسته او دې مخ ته یې وتړه چې پیغمبر مبارک مې ونه پېژني هسې نه چې راته وایي چې ما خو د واده بندوبست د خلکو نه پیسې واغېستې او ته جهاد لرل لیکن پیغمبر یوازې نشو زغملی د تورو منځ کې پیغمبر نشو زغملی په اسې خپهواړو له صحابه جهاد له تلي میدان جنګ ته د ځان ور ورسو او داسې جهاد یې وکړه داسې جهاد داسې جنګ یې وکړه چې د دنیا د کافرانو سپرې یې وغورځولې یو صحابي راغی حضور پاک ته وی غالبا حضرت علی رضی الله عنه ځکه دا واقع ما کتاب کې ډېره مخکې کتلې ده ورته وی د الله رسوله یو سړی د نوي مسلمان دی مونږ یې نه پېژنو ځکه هغه مخ پټ کړی صرف سترګې ښکارې دی یو نومسلم د نوي مسلمان دی ډېر بهادر دی بلا کافران یې مردار کړل او بلکل او یاره پکې نشته
حضور پاک ورته کم دی دغه وخت کې دی په اس یو کافر پسې ځغلېده وی هغه مخامخ نه دی وي دغه دی نو د توره اوچته کړې وه نو چې توره اوچته کړې وه نو دا مټې ښکارېده دا دی نو پیغمبر مبارک وپېژنده اظنه سعدا هلکه زه خو ګمان کوم چې دا هغه سعد دی چې وی چې ما نه جنت نفرت کوي او د جنت حورې به ما ځان ته پرې نه دي ته خو هغه صحابي دی واده یې لکه چې پرېښی دی سامان یې غشتی دی ته ورشه لږه او تپوس ته وکړه چې ته سعد دی دی ورغې تپوس ته کوي خو جنګ کې خو پښتانه وي مړي کېږي که نه چې کوم وخت کې دی ورغې دغې وخت کې دا سعد رضی الله عنه یو کافر سره په جګړه دی هم پې غزار کوي دیم پې کوي ناګانه دی غریب یې ووه دا صحابي یې ووه په توره چې وی و او تور اسې مو لګېد اسې اخوا پرېوت زخمي شو او دیم په داسې مضبوط ولګېد چې لاندې را پرېوت په خاورو باندې په ځمکه بلکل را پرېوت په تورو په وینو کې شور پوړ هغه صحابي راغی او چې هغه ته تپوس وکړه څه دی سر یې وړقاو او د هغې نه پس دا لوبه شوه راغی وي د الله رسول او مغه دی او چې ورته یې کتل دغه چلو شو چې دی اس نه پرېوته پړ مخې او وینې ته داري و یو اسې اخوا پرېوته رسول الله مبارک پخپله ورمنډه کړې او چې ورغې نو دی یې راوچت کړه او د غېږ کې کلک ونیوه د وینو شوړ پوړ د خاورو لید پیت هغه صحابي چې چا هغه به وي ما نه خلک نفرت کوي نفرت ما له څوک ښځه نه راکوي الله ورته ښیي چې فکر مه کوه الله ورته ښیي ای زما بنده آخر وخت کې به دې د رسول الله مبارک غېږې له راولم ښیم به دنیا ته او داسې شکل کې به دې راولم چې خاورې وینې به دنه بیږي رسول الله مبارک ځان ته رانږدې کړو او دې سینې پورې جخت ونیوه جخت هغې غریب کې ساوه وینې ته روانې دي او په خپل مبارک سردار رسول الله مبارک وله مخ پاکوي وینې ته لر کوي او د غېږ کې نیولی دی او هغه په هغه وخت کې حضور پاک ته آواز کوي الله رسوله جنت ما ځان ته پرېږدي الله رسوله د جنت حورې به ما ځان ته پرېږدي الله رسوله الله به ما ځان ته پرېږدي دنیا کې خو ما نه خلکو نفرت وکړو ما نه به دوی نفرت کوي ما به ځان ته پرېږدي حضور پاک دې مخ داسې ځان ته رانږدې کړ او ته څه وایي ای سعده زما دې په هغه ذات قسم چې زما سا د چا په لاس کې ده چې زه به تا لګوی کوم جنت به دې ځان ته پرېږدي الله به دې ځان ته رانږدې کوي او د جنت حورې به دې ځان ته رانږدې کوي غریب هغه وخت کې هغه افسوس وکړ او بیا رسول الله مبارک مخ بل طرف ته واړو او مسکې شو او صحابو ته وی راشه د دنه غریب نه سا ووته په کوم ځای کې ته سا ووته د رسول الله مبارک په غېږه کې ته سا وته او بیا صحابو ته وی راشه دا ورور مې اوس غېږه کې سا الله ورته ښیي چې ته وی ما نه خلک نفرت کوي سا به دې په هغه غېږه کې وځي چې د هغې نه مقدسه غېږه بله نشته دی ځان ته پرېږدي الله به دې ځان ته رانږدې کوي او د جنت حورې به دې ځان ته رانږدې کوي غریب هغه وخت کې هغه افسوس وکړ او بیا رسول الله مبارک مخ بل طرف ته واړو او مسکې شو او صحابو ته وی راشه د دنه غریب نه سا ووته په کوم ځای کې ته سا ووته د رسول الله مبارک په غېږه کې ته سا وته او بیا صحابو ته وی راشه دا ورور مې اوس غېږه کې سا الله ورته ښیي چې ته وی ما نه خلک نفرت کوي سا به دې په هغه غېږه کې وځي چې د هغې نه مقدسه غېږه بله نشته دا ارمان به دې په ځنکدن کې رجو او ته د دنیا ښځه غواړې تا له درکو شهید له خدای حورې ورکوي دا د دنیا ښځې به څه کې دې له زر درکومه نو حضور پاک مخ واړه وی خندل نو صحابو هغه وخت کې تپوس نه کو وروسته یې تپوس وکړه الله رسوله دا مخ دې دغلته ولې واړو او دې خندل ولې وایي چې ما کله قسم وخوړه چې زه به ګوی کوم تاله به خدای جنت د جنت حورې درکوي وایي الله زما قسم رښتونې که وایي ما د جنت یو حوره ولیده چې زما د حوض کوثر نه یې وله اوبه راځغلولې نو ما خندل خوشحاله شوم چې شکر دې خدایه چې زما خبره دې رښتونې کړه او خو شکر دې خدایه چې دې وخت کې د له حوره راله اوبه ورکوي نو ما د حیا د وجې نه مخ بل طرف ته وړه دا د حضور پاک شانو نو زما ورونو نن مې د پیغمبر یو خوی درته ذکر که هغه دا چې نفرت به نه کوې د مسلمان نه
کرکه به د مسلمان نه کوي. مسلمان د امدا کې چې مسواک دی مګي، بعضې وخت کې سړی مسواک نه ګي خولې نه بدبویي دي، نه هغې نه خلکو نفرت ورځي. بعضې وخت سړی اونه لامبي غسل اونه کې د وجود نه بوی ځي. الطهور شطر الایمان، پاکي د ایمان نیمه حصه ده. دا زیاتی ویخته اخلی مسواک مګې لامبې غسل کوي، ځان پاک ساته، لاسونه صفا ساته، او چې داسې حالت مسلمان له د مسلمان نه نفرت نه دی پکار. مزدور سره یو ډوډۍ دی ډوډۍ خوره، افسر له پکار دی چې د خپلو کلرکانو بابوګانو سره یو ځای ډوډۍ خوري، مشر له پکار چې د خپلو کشرانو سره یو ځای ډوډۍ خوري، د بیبي سره یو ځای ډوډۍ خوره، د خپلو بچو سره یو ځای ډوډۍ خوره. قسم دې په دې عاجز الله خوشحالیږي، او دا د پیغمبر مبارک خوی دی. نو پیغمبر خپل آیډیل او خپله نمونه وګرځوه، دی خوی عاجزي او سنور خویونه دي، ابرته انشاءالله په بله جمعه کې بیان کوم. خو تاسو خو زما سره مینه ده او زما تاسو سره مینه ده، انشاءالله په دې خبره به عمل کوو. ښه نن نه پس به هېچېرې د مسلمان نه نفرت نه کوو. زما د خبرو خلاصه دا شو، نن نه پس به موږ عاجزي کوو، کبر به نه کوو. نن نه پس به موږ د غریب پیسه او د مزدور پیسه نه خورو، او له نغده ورکوو. نن سبا به نن موږ بټیاري له نیله او مزدور کار له د خپل حق نه زیاتې به ورکوو چې دی خوشحاله شي. صدقه کې به موږ بخل نه کوو، بخیلتوب به پکې نه کوو. موږ به کوشش کوو چې موږ ښه صدقې ورکړو او غریبانان مون خوشحاله کو، یو بل سره د اتفاق زندگی تیره کو. مالدار او غریب، امسایا او کشر او مشر، چې دا بالکل د اتفاق او غم خادي به په بدل نه کو. غم خادي په بدل نه کو. مال راغی کوم مال رانغی، نه د خدای دپاره کوئ، راغی یا رانغی د الله دپاره کوئ. یا الله د حضور پاک د دې سنتو زموږ عمل نصیب کړي. خدای زمون آیډیل او زمون نمونه اسوه حسنه خپل مبارک پیغمبر وګرځولی. یا الله د هغه په شان نقشه، د هغه په شان جون پروردګاره زمون نصیب کړي. یا الله مونږ د فتنو نه وساتې، الله مونږ د کبر او د لویۍ نه وساتې. یا الله چې څومره بیماران دي ته روغ صحتونو شفا ورکړې. یا الله په دې مجلس کې بیماران دي او بعضې په کورونو کې بیماران دي، رب العالمین شفا والا ورکړې. یا الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله زمونږ د ټولو د حلال و فراخه روزي نصیبه کړي. خدای چې مونږ سره څوک مینه کوي، محبت کوي، مونږ غریبانان یو، خدای ته ورسره مینه محبت وکړي. چې څوک رانه نفرت کوي ته پړه کې هدایت واچوي پروردګاره. چې څوک کبرجن وي او په هغې پړونو کې کبري او د غریب نه نفرت کوي، خدای د زړونو نه کبر لرې کړي، زړونو کې عاجزي واچوي. خدای ته زموږ نه راضي شي، الله زموږ حاجتونه پوره کړي، الله زموږ پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي. الله زموږ دا کشر کل دا نوجوانان چې څومره دي دا زموږ باغچه ده. خدای پاک دې د روغ صحتونو دراز عمرونه او خدای د ګناهونو نه نفرت نصیب کړي. خدای زموږ په زړه کې د ګناه نفرت واچي. د چا چې بچي نی یا د چاوي خو نارینه اولاد نی، الله نارینه اولاد ور نصیب کړي. موږ د خپلو بچو وسو د غمونو نه الله په امان کې وساتي. او خدای چې څومره مسلمانان په بار ملکونو کې دي، مسافر د هغې ته دعا کوي چې خدای د هغې په رزق کې برکت واچي، کاروبارونو کې برکت واچي، قرضونه اخلاص کړي، د اقامو د تکلیفونو نه خدای په امن کې وساتي، او خدای پاک د خوشحالو زندگی نصیبه کړي. دلته زموږ جومات ته چې دا کم د لرې لرې ځای خلک راځي، خدای په یو قدم اجر ورکړي. جومات سره مدرسې سره چې امداد کړی دی یا کوي مالی بدني، خدای د هغې برکتونه اجرونه په دواړه جهانه ورکړي. الله ته زموږ نه راضي شي، په دواړه جهانم خوشحاله کې. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. مفتی آباد د نادر خان پلار او زمونږ په مفتی آباد کندي کې زیر محمد لالا وفات شوی. دعا به ته وکړئ چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، وارثان ورله صبر وکړي. او د قطمین خیلو د کندي د اسمت علي خور وفات شوی وه، او د پیرانو د کندي تور کاکا وفات شوی دی، او د بامبو خیلو د کندي د بولیشا کاکا خور والا وفات شوی دی. دعا وکړئ دا د اسمت علي خور د قطمین خیلو او د پیرانو کې د تور کاکا او په بامبو خیلو کې د بولیشا کاکا کور والا ټول د خدای پاک وبخي. الله د ټولو مغفرت نصیب کې او د آخرت خوشحالی الله نصیب کې، او الله بچو له صبر ورکې. او چې کوم بیماران دي دا شهزاد د پیښورو، هغه د موږ دلته راځي، ډېر خدمت کوي. والده بیمار ده، یو خور هم بیماره، دعا وکړه چې الله والا روغ صحتونه او شفا ورکې. فیصل بیمار دی،
او آیت آباد قاری صاحب بیمار دی او فیصل دی دا ټول بیماران دی شیر کاکا ښځه چې څومره بیماران دی الله ټول له شفا او رخصتونه ورکړي